بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر انتهایی او اهم میسج دی د بردیر د خلکو لپاره، د کوزدیر د خلکو لپاره چې دغه موږ د ټلیفونونه وشو د شرنګل نه، د پاتراک نه او دغه شانتي د ګوالدی نه. شټاک یو ځای دی چې هلته اسماني تندر غورځېدلی دی او د هغې د وجې نه یو ډېر لوی سیلاب چې کوم دی نو هغه په ښکته روان دی چې دغه به د چوکیاتن نه تېرېږي، د شرنګل نه چوکیاتن نه دغه شانتي بیبیه وړه او بیا په ښکته به راځي. نو په دې حواله باندې دا یو ضروري پیغام دی چې یاره کوم خلک د سیندونو غاړې ته دي هغه دې لرې شي. په دې خاطر دې هم څوک نه ورځي چې یاره په سیند ته اطلاع وشو چې سیلاب را روان دی، موږ پکې لرګي ونیسو. دا انتهایی خطرناک سیلاب دی او د بره چې کومه علاقې دي په کې اعلانونه هم په جوماتونو کې وشو. په دې موقع موږ سره د وړی سرکل ډي اس پي صاحب شوکت خانم ناست دی او دا موږ ضروري ګڼو چې د هغوی طرف نه یو پیغام چې کوم دی دا موږ شیر کړو موږ خپل خلکو ته، خپل کمیونټي ته چې یاره مهرباني وکړي د سیندونو د غاړو نه بالکل سیټ شي، ځکه چې ډېر خطرناک قسم سیلاب چې کوم دی هغوی چې په مخ په خطر روان دي. د دې د وجې نه جاني نقصانونه هم کېدای شي، نور نقصانونه هم کېدای شي. سرجي څه پیغام ورکوي په دې حواله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته د کنټرول په ذریعه اطلاع وشوه او خصوصا ډي اس پي سرکل کوهستان غلام صادق خان چې کوم اطلاع راغله نو په هغې کې خو موږ اس ایچ اوګانو ته پاسات ویلو نو موږ د خپلو تاڼو په حدودو کې په جوماتونو کې اعلانونه هم وکړه، چونکې د جومات اعلان یو کلي ته یو مخصوص خلکو ته رسېدی شي چې کوم سیډونو ته دي. نو موږ ضروري وګڼله چې لکه ستاسو د دې میډیا په وساطت سره د دې کیمرې په وساطت سره زموږ دا پیغام هر چاته ورسي، چونکې شپه ده، تیاره ده او فلاحي کارونه هم روان دي. خدمت د کوم تنظیمونه چې دي الخدمت والا نور تنظیمونه چې کوم دي دا کار کوي، دیو ته موږ دا پیغام دی چې خپل ځان خیال وساتي او د شپې چې کوم آبادي ده زموږ د سیند غاړې ته نږدې ده یا کوم دکانات دي یا خلک خپل څه کارونه کوي او خاص کر ماشومانو ته خلکو ته زموږ دا خصوصي پیغام دی چې دا په شټاک کې تندر پرېوتی دی چې یوه لویه ریله را روانه ده په درې پنجکوړه کې داخل شوې ده. د سیند د غاړې نه ځان وساتي او نن شپه ګزاره وکړي او داسې څه په دې دغه باندې را نه شي، په دې لالچ یا په دې دغه باندې. او بل قوم ته زموږ دا هم پیغام دی چې چونکې ډېر غټ عذاب دی او د څو ورځو نه دا مسلسل د عذاب روان دی، خو دا مسله چا سیریس وانغسته. څوک ناستې ویډیو جوړوي، څوک ټیک ټاک یې جوړوي، څوک په لرګو کې مشغول دي، څوک په دغه کې دي، هغه شته مونځ او داسې پرېښی دی. نو قوم ته زموږ دا هم دغه دی چې دا عذاب الهي دی او زموږ په زړونو کې یاره رانننه چې ټول قوم ټول خلک نن دوه رکعته نفل وکړي او الله ته سر په سجود شي او وجاړي ورته چې دا عذاب نور الله پاک ختم کړي. او ډېر سیاح دي خلک دي مختلف ځایونو کې هغو ته تکلیفونه دي، ګیر دي په امن کې دي خو بیا هم ګیر دي، تکلیف دی ورته چې مسلې دي ورته هغه د ریسک او هغه کارونه هم روان دي. نو په دې موقع سره ما مناسب وګڼله چې خاص کر زمونږ د ضلع دیر اپر خلک چې دی چاته چې زمونږ دا پیغام رسي او دا کمپلیټ چې ښکته را روان دی چې دې کې نن شپه تیاره ده او ځان وساتي د سیند د غاړې نه او هېڅ قسم ریسک وانخلي. شکریه. ډېره مننه جي. همدغه شان دغه پیغام زموږ د کوزدیر خلکو ته دغه شان د چکدرې نه والا تقریبا د چکدرې نه والا تر د هغه چرسدي پورې چې څومره خلک دي نو هغو ته هم دغه اطلاع دی چې یاره د بردیر نه یو خطرناک سیلاب چې کومه دی نو هغه یو ریله را روانه ده. کوشش وکړئ چې سیندونو غاړې ته کومه خلک کوم ځای کې چې روډ په خوا کې سیند تللی دی چې هلته کومه خلک یې هغه هم خبره کړي چې یاره داسې نه چې زموږ ټرپکې دې سیمه مخې ته راشي نور جاني نقصانونه ونه شي. ډېره مننه، ډېره شکریه.